Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers, seniors, juniors, colleagues, and all the viewers, Assalamu alaikum. زما نوم انجینر ماجد امین دی او پی ایچ ډي مې دغه کمپلیټ کیدونکې ده. 15 سال زما ټیچینګ ایکسپیرینس دی او 8 کاله ما خپل کالج هم رن کړی دی په پېښور کې. دا ویډیو زما د ریکارډ کېدو چې کوم مین ټارګټ دی که نه دا چې زموږ د ایجوکیشن چې نن سبا تباه و برباد دی. هلکانو له سمپل پریزنٹ انډیفینټ ټینس نه ورځي. میں روزانہ اسکول جاتا ہوں دا په انګلیش کې نشي ویلی خو په انګلیش کې به نمبر 95/100 په دې قسم خبرو کې نو څنګه ایجوکیشن بالکل نن سبا تباه دی. هغې سلسله کې دا ما سلسله شروع کړه او ډېر مخکې مې په دې باندې ویډیوګانې کړې دي. په دې تباهۍ کې چې د پیرنټس کم رول دی، د سرکاري ټیچرانو چې کم رول دی، د سټوډنټس چې کم رول دی، په دې ټولو باندې به زه بېله بېله ویډیو کوم. تاسو نه دا ریکویسټ څوک چې زما سره اتفاق کوي میجارټي به دا ویډیو به شیر کوي او څوک چې اتفاق نه کوي هغه لږ برای مهرباني دا به همدغه کسان چې په دې کې ملوث یې ریکویسټ دا دی خپله اصلاح وکړئ. ډینیل پریلیپسن دا یو مشهور ریسرچر دی. یو سټیټمنټ ورکړی دی یو کوټ To destroy a nation, you don't need atomic bomb. You just need to destroy its education system. اوس کو څوک لږ ضمیر لري که نه او لږ کامن سنس لري هغه که دا شی څنګه به د پښتون قوم باندې لاګو کړي نو بالکل ایګزیکټلي څنګه باندې دا فټ کېږي. بالکل ایجوکیشن تباه و برباد دی. په دې کې څنګه چل شوی دی 80% رول په دې کې ته اون ایگزامینیشن حال دی. 80% رول ټو د پوینټ خبرې کوو ویډیو ډېره اوږده نه. اون ایگزامینیشن حال څنګه 80% رول په دې کې زما په نیز باندې زما چې کوم خپل ټیچینګ ایکسپیرینس دی او کوم کالج ما رن کړی دی 8 کاله هغه ایکسپیرینس په بنیاد باندې 4-5 مین فیکټرز دي. په دې کې یو فیکټر بیا د اون ایگزامینیشن حال په دې پکې 80% رول دی. د دې د مخنیوي کول غواړي، د دې بیخکني کول غواړي. څه چلو شي نن هم دغه نن 30 نومبر دی 2023 نن هم دغه دی هغه سپلیمنټ ایگزام شروع شو. تش ګپ دی سی ایگزام دی سټوډنټان ته پته ولګي له 15 منټه مخکې چې هلته ورځي ایم سی کیوز ورته پته ولګي بس لاړ شي او بیا او ځینې کسان خو ورشي په ځینو حالونو کې اوپن سیکرټ دی دې کې څه دغه نشته بس په ایګزام کې ورته اناونسمنټ وکړي دا بس لکه دغه ورته وشي بیا څه چلو شي بیا 20 منټه بعد هغه بل پیپر ور ډسټریبیوشن وکړي هلکان ناست هلته کې بهر هغه ورې څه کار وکړي هغه کوم ادارې والا دي هلته کې هغه کوېسچن میسټرین د ګایډونه نه راوشلی په یو پیج باندې سیکشن بي جوړ کړي په بل باندې سیکشن سی جوړ کړي. هلکانو ته بس فوټو سټیټ دی بس هلکانو ته ورکړي. هلکان دومره زحمت سره وکړي چې دغه د هغې نه ولیکي. په دې خو ته هم ته سلوټ ټو دیم دی چې دغه لیکل خو کم از کم وکړي که نه او په دې ورته میلو شي 95/100 98/100 99/100 نمبر ورته میلو شي. په 1200 کې نمبر یې راشي جي 1180 1170 نه نمبر یې راشي. او اوپن چیلنج دی چې په فزیکس کې به ولا دا نه پته چې د فورس یونټ څه دی بیسک د نیوټن بوله ډیفینیشن نه ورځي. په کیمسټري کې به ولا د سلفیوریک ایسډ مالیکولر ماس کیلکولیټ کول به ولا نه ورځي. اردو کې به د فعل مفعول او فاعل نه پتا. په انګلیش کې به ته ماته څه خبر وکړه اپلیکیشن نشي لیکلی نو اپلیکیشن ارجنٹ پیس اف ورک پیس یاره دا اپلیکیشن تاسو په دې کسانو باندې ولیکئ چې کوم دا 95 نمبر چې په انګلیش کې اپلیکیشن قدر نشي لیکلی نو هغه هم ټول سم غلطي. نو زما مطلب دا دی په دې مانوس خبره کو دا شی ختمول پکار دی بس صفا خبره ده. ټیچران راشي رای ولو کې ښه یو بل سره کینې ادارې والا کسان ټولو سره میلو شي ښه څنګه جي ښه تبادله تر موبایل وشي تر نمبر بیا څنګه چلو شي بس ټیک کسان پکې مې ټیک کسان خو 5% دي 5% دي 95% خو بس تباه دي که نه میجارټي ډیوټي دي دپاره کې هم دا ګڼ کپان و حرام او په حلاله باندې خو دوی دي نه. نو بیا څنګه چل دی وکړي بس که د سوپرډنټ سره خبره په 2 لک وشوه او که په 1.5 لک وشوه او که په 3 لک وشوه او د ډیپټي سره خبره په 1 لک وشوه او که په 80,000 وشي او د ټیچرانو سره انویجلیټر سره خبره په 15 20,000 روپۍ او دوی خپل ضمیر خرڅ کړي. دا د دوی ایمان نه دا د دوی ضمیر دی. ټیک شو او بس او یو بل ته وایي چې موږ خو پښتانه یو که نه یو بل روټۍ موټۍ خو به کوو که چې څوک دا دی یاره ته دا اون ایگزامینیشن حال ختم کوم په دې کالج کې تو نیکسټ ایئر د بل کالج کسان کې نه وه یاره که دو هغه سوپرډنټ د اوبه قدره ورکړې که نه اوبه قدره روټۍ خو لا پرېږده وه نو دا ګز او دا میدان. نو مطلب دا دی د حال شفلینګ کول غواړي اون ایگزامینیشن حال ختمول پکار یو کالج دی د هغې سټوډنټان ډسټریبیوټ کول غواړي یو کالج ته بل کالج ته بل کالج ته. نن سبا د ګورنمنټ والا ډېر یو ښکلې پالیسي جوړه کړې وه میټینګ یې په دې باندې کړې خو ځینې خلکو له غلطې مشورې وکړې هغې ریزن درته هم زه بیانوم. هغه وایي چې بس مونږ به دا ټول کسان په الفابیټک آرډر کې به کېنو په ګورنمنټ کالجونو کې سکولونو کې او کالجونو کې به کېنو
بهترین آئیډیا ده. شادي حالي پکې والی په شادي حالو کې نوی کمباین اگر خو ته د تعلیمي ادارو د اون ایگزامینیشن حال ختم کوي. ګورې تبای بنیاد هم د اون ایگزامینیشن حال دی. نو هغه میټینګ دوره غوښتلی دی، نو هغه موږ د اون ایگزامینیشن حال ختمو، نو موږ خو ډېر خوشحاله وو. نو بیا هغې کې فیصله نه شوي. نو سیکرټري ایجوکیشن صاحب او چې کوم ایچ ای ډي ډایرکټر دی او چې کوم نور های اتھارټیز کسان دي، تاسو ته خدای خاطر وکړئ، تاسو پکې دا کسان مه کېنوئ. تاسو خو د دې کسانو سره میټینګ کړې، دا خو په خپله په دې کې ملوث دي. تدې خو داسې مثال دی چې لکه تاسو زرداري راوغواړئ او د هغه نه تاسو تجاویز والئ چې جدي څه کار دی، د ملک نه کرپشن به څنګه ختمو؟ زرداري نه تجویز والئ. یا فار ایگزامپل تاسو ایم کیو ایم والا راوغواړئ چې په دې ملک اسلامي نظام نافظ او خو په خپل اسلام دشمن دي، تجاویز راکړئ چې څنګه به اسلام نافظ او یا دا چې کوم د پاورفل کسان دي بل سیاست کې چې مداخلت کوي، تاسو دونه پکې راوغواړئ چې جی د دغه نه به دا سیاست دې کې د دې رول به څنګه ختمو؟ تاسو له به هغه څه تجاویز درکوئ. یا یو اکورډ ایگزامپل ورکومه، بې ادبي دې معافي ټول نه ایډوانس علیشا 007 مور تاسو راوغواړئ او د هغې نه تاسو لږ تجویز ولرئ د ملک ته د صوبې نه به د بېحایي څنګه ختمو؟ نو دیټس وای ته دې کې دا کسان به تاسو له څه خو به دې کې په خپله ملوث دي. په دې ټولو باندې به زه بېله بېلې ویډیوګانې جوړوم. فار ایگزامپل دا تعلیمي بورډونو وال چې دي د دې چیرمین، کنټرولر، ډپټي کنټرولر، دا چې کوم مین کسان دي که نه، دوی د حلف اوچت کې په قرآن مجید د دې حلف اوچت کې ویډیو دي قوم ته پیش کړي چې مونږ به هېڅ قسمه غلط کار نه کوو، ایلیګل مونږ به چا سره مارکستیا نه کوو، په کالجونو د سکولونو به مونږ فیور نه کوو. دا غزا میدان پته به ولګېږي نه کوي. دوی به دې کې څه رول دی؟ دو به څنګه دا ختموي؟ نو زما مطلب ته دی خبر او دا ازیدا خو حدیث ته پر دی حق دا دوی کسان وهي او دا کسان دی په دغه باندې نمبر والی په نقل په فزیکیم والی بیلر شي بی سیم په نقل پاس کو په نوکریان ځان په دغه باندې والی په پیسو باندې والی پر دی حق بیا والی چې دغه ډیګري وسره کم از کم نه چې فیل شنو جاب ته خو بیلې چې بللی کنه سبا دی پر دی حق بیا وي. نو دیټس وای زه ته دا خبره کوم دا اون ایگزامینیشن حل ختمول دي او دا دومره آسان کار دی. دا هغه د پښتو غو شعر دی چې جرګو ته مرکو ته اجت نشته، یو څو کسان پکار دي خو د کار کسان پکار دي، د کار کسان پکار دي. د کار ولې د پنجاب ولدا څنګه کړی دی؟ په پنجاب کې د حال شفلینګ دی نه، نو هغه څنګه کړی؟ زموږ د پښتانه دي څه دغه دي. ایو کس به خبر اوس په میټینګ کې ویلي دي چې دې څه کار دی، دا خو جی د جنو خلکو په دښمنۍ دی او دا خو جی حال په یو سپیسیفیک سکول کې داخل کړي او الکه ته خدای ظالمانو دا څه خبره شوه او دا خو دې جنکۍ دي زموږ سره جنکو سره به څنګه چل کوو؟ ښځه مه کوو، جنکۍ مه کوو. هلکانو دا خو وکړه که نه، ځکه ستاسو خو مین رابطې د هلکانو ته د سکولونو او کالجونو سره که نه، جنکو سره خو همدونه نه وي. نو دیټس وای زما مطلب دا دی چې د اون ایگزامینیشن حال نه دی، دا د فساد جړه ده. 80% پکې رول دا چې ختم نه کړو که نه فضول مخکې مزه باقي به دې کې بیا 15% رول پکې دغه ټیچنګ سټاف دی. بالکل پکار ده د ټیچنګ سټاف سپرډنټ ډیپټي سپرډنټ دا چې کوم غونډه یو ټیم شو دا ټیم بندن په دې حال ډیوټي کوي، نیکسټ پیپر کې په بل حال کې، نیکسټ پیپر بل د دم شفلینګ کول پکار دی ریګولر چې بالکل دا دغه زموږ ختم شي، دا اپروچونو دا یو بل دغه دا ختم شي. نن سبا خو فوټو سټیټ ماشینونه لګېدلې دي، دا ټول چې دا سټوډنټان په ګورنمنټ حال کې کینی او یاره ارمان دا دی چې آرمي والا کسان پې دله ودرېږي چې پته ولګي. په ایف ایس سی کې او په میټرک کې خو 95% والی، په 1200 کې سپوز 1180 نمبر والی، خو ان انډیکیټ کې وګوره او سمپل سټریټ فارورډ ټیسټ دي او په کې 150 نشي اغستې فیل شي ان انډیکیټ کې. نو دا اسی زما یو کوېسچن دی چې لکه ته دې ایگزامونو نه لکه څه مطلب، لکه خو بس تیار د تعلیمي بورډ نه زما دا ریکویسټ دی چې بس چې کم کس ته زیاتې پیسې درکړي، زیاتې رشوت، بس ډایرکټ ولا نمبر یې ورکوئ که نه، ډایرکټ ولا بس نمبر یې ورکوئ، بس چاله بس په 600 کې 580 ورکوئ، څوک چې لږې پیسې درکړي هغه له 575 ورکوئ. هلکانو له پنځه شپږ کسان ولا دي چې 570 کې راولئ، چې دوه درې ولا 560 کې راولئ، 500 ټول باره ورکوئ. دغه ایګزام نو سلسله ځان دونه کړی، خرچې هم خرچې کېږي او د سپرډنټ ډوډۍ بیلې پیسې ورکوئ، دغه ورکوئ، ډایرکټ ولا بس نمبر یې ورکوئ. هر څه نه به تاسو خمسدار بیغمه یې پریکټیکل هر څه نه، نو ډېر فضول خبره ده ښه. هر چا باندې به خپله خپله ویډیو جوړو دا نه دی. نو دا دیټس وای څوک چې زما ته د ویډیو سره اتفاق کوئ اون ایگزامینیشن حال د دې خلاف په موږ جدوجهد کوو. دا چې د څو پورې ختم شوی نه ته ماته د ووایه زما یو سکول دی، زما یو کالج دی، په دې کې زما سره بل کالج دغه ناست دي
د یو کالج او مکس کسان ناست دي. ستا په خیال زه به د سوپرډنټ له او د ډیپټي له او دې ټول له به ستا په خیال زه پیسې ورکړم؟ ستا په خیال دله به زه ډیلي روټۍ ورکړم؟ ستا په خیال دله خدای شته کو هغه اوبه ول هم ورکړم؟ انټرفیرنس خو آوټسایډ خبره ده. نو د پوینټ خبره ده اون ایگزامینیشن حال بای آل مینز ختمول دي. دا چې د ختم نه کو که نه نو پښتون قوم تبای طرف ته روان دی. څنګه تبای طرف ته روان دی؟ لکه مثال خدا نااهله کسان بیا مخکې لاړ شي، میټریک هم په نقل پاس کی، اف ایس هم په نقل پاس کی، پټک خو بیا پوهېږي نه، بی ایس هم پاس کی، ځکه چې ټول سیسټم ګډوډ دی. دی خو چې په نقل یو پیر عادت شو د میټریک نه، بیا عادت شو نو بس بیا خبره ختمه، دی خو بیا عادت شو بوټي چې د لاول نه. او میټریک او اف ایس دا خو بنیاد دی ته یو ماشوم، دا خو ته یو ماشوم بنیاد دی چې بوټي ته لاول نه کوک شو. ته ما ته ده ووایه چې کوم تاسو کې دا فزیکس والا کم کسان یې چې یو سټوډنټ کیلوګرام ګرام ته نشي کنورټ کولی، دی به د فرست ایئر کورس څه زده کي؟ یا یو کس ته د واټر مالیکولر ماس کلکولیټ کول نه ورځي، دی به کیمسټري څه زده کي؟ نو دیټس وای دغه شانتې یو کس لا -8 ضرب -2 نه ورځي، نو د دې نه انسر سره راځي، نو دی به د فرست ایئر میتھ څه زده کي؟ او د دې نه به آګې جا کې مونږ څه دي چې د خیر یو کار دغه کو. نو چې د دوی هغه بنیاد دلته کې ویک شو که نه، نو بس مخکې مسلې دي. نو دی بیا په بی بي سي کې هم نقل وکړي، په ایم ایم ای سي کې هم نقل وکړي، نو کم از کم هغه جاب ته خو الیجیبل شي که نه. جاب خو چې راشي کې لیکلي چې بی بي سي الیجیبل خو شو که نه، او بیا د پیسو میسو خو تر څه کمې نه، هغه پیسې هغه جاب ځان له بیا په رشوت باندې واخلي، رشوت یې ورکړي، نو او بیا هغې جا کې چې په جاب ولګي نو بیا رشوت یې کوي، ما به دې پیسې ورکړي. نو چې دې کس ته مونږ نقل نه وی ورکړی، او نو دې کس په دا اف ای سی به نه شوه پاس کولی، بی بي سي به نه شوه پاس کولی، سره به دغې جاب ته سره به دې الیجیبل و نه. رشوت خو به دې په هغه جاب ځکه ورکوي چې الیجیبل خو ته کم از کم دی که نه، ضمیر خو یې هسې مړ دی. نو ټول سیسټم ګډوډ، دغه نااهله کسان بیا برځي دغه کې هغې جا کې زموږ د قوم هغه فیوچر بیا تباه کوي. ټول سیسټم دا یو سرکل دی، سرکل بیا تاویږي. ټیک شو که نه؟ نو د دې سره د دې قوم تباهي راوړه، د پښتون قوم بالکل تباهي طرف ته روان دی. غټ رول پکې د دې څه دی؟ د دې اون ایگزامینیشن حال. بس مزیدي کسان ټول راشي، د سوپرډنټ سره په 2-3 لک روپۍ کې خبر وشوه، ډپټي سره که په 1 لک روپۍ خبر وشوه، ټیچرانو سره په 15-20 هزار روپۍ خبر وشوه، بس دا وله ورکه او بس ضمیر وله واله، او بس روزانه په یو چرګ او یو چیکن او دا خو چرګ خو دې چېرته کې په سترګو نه دی لیدلی که نه چرګو. خدای خبر چې دې د چرګ چې په مردار چرګان پې دا ادارو والا هم پکار دی چې دا مردار چرګان والا سره کوي که نه، مردار په دې چرګانو چوک کې میلاویږي او په دې باندې خوري. والله چې دا بالکل دا زبردست کار دی. خو چې نور هم دی چې دا مرداره غوښه پې خوري که نه، په هغه اخبار کې راغلي و یو هغه قصاب و، نو سپی به یې خرڅوو، نو پولیس ته چې پته ولګېده، جج بیا جج ته پیش شو، نو جج ته یې ویل چې نه جي زه خو ارامه غوښه نه خرڅوم، او 1000 خو سپی برآمد شوی دی. نو هغه ورته ویل چې دا چې کوم دا رشوت خواره ما پته راځي د حکومتي کسان به دې پولیس ته که څه دو زمانه روزانه به رانه 2-3 کیلو غوښه به یې رانه وړه، نو بس ما د روز لپاره دا مې ساتلي دي، بالکل دا پې خورم، دوی د دغې حقدار دي، او په بل چا کې مې خرڅ کړي، نو چې څه سزا ما له راکړي، ما له پانسۍ راکړه، زه دې کې ملوث یم. نو ایګزیکټلي ویله د سړیتوب کار یې ورسره کړی دی. دغه شان چې په دوی باندې هم لږ دا مردار چرګان پې خورئ که نه، د تعلیمي ادارو ولته زما دا دغه دی چې په تاسو په دوی باندې مردار چرګان خورئ، اسیم بس چرګ دی که نه، په دې چرګانو چوک نه ښه مزدار رالی، او ته یو په ځای پې 3 خورئ. چې تاسو کوم دا یو حق حلال چرګ په دوی باندې خورئ په 900 روپۍ دی که نه، نو په دې 900 په ځای به تاسو ته 3 چرګان میلاویږي مردار، او دغه پې خورئ پې کور له وله پکې هم ورکوئ، دا ولې په دې بچو هسې هم دوی حرام پکې خوري. څه چلو شو که دا مردار چرګان وخوري، ولې دا پیسې چې دوی خوري دا ولې حلالې دي؟ څو بالکل دا عمل ورسره کول پکار دی. څوک چې زما ته دې ویډیو سره اتفاق کوئ، نو دا زما دا ویډیو شیر کړئ، او که څوک چا باندې بدې لګېدلي، خو دا به هم دغه کسان دي چې په خپله په دې کې دي، نو کاینډلي لږ ځان سره لږ سوچ وکړئ په دې خبره. او زما دا نمبر دی 0313 9892 که څه دغه مې نو ما ته خیر دی لږ میسج وکړئ چې ستا د دې خبرو سره اتفاق نه کوم، نو زه به په هغې باندې بیا بله ویډیو جوړه کړم. الله پامان.
نو بس په اخره کې زموږ ته حکومتي عہدیدارانو نه چې سیکټري ایجوکیشن دی آنریبل یا ډایرکټر هایر ایجوکیشن دی یا نور چې کوم د هاي افسری چې کوم د ایجوکیشن سره تعلق ساتي دا هغو نه زما دا ریکویسټ دی چې دا اون ایگزامینیشن حل تاسو بای آل مینز ختم کړئ او دا کسان پکې تاسو په دې میټینګونو کې مه کېنوئ بس پالیسي جوړه کړئ لکه ته هټلر په شانتي او ورته وایه دا پالیسي به وروره لاګو کړي ته پکې ماله پکې تو مشورې مه راکوه که دا کار کولی شي ښه خبره ده که نه کونیږي او بس دا سیټ پرېږده په دې سیټ باندې غوښتل کې کېناستل څه فرض نه دي که نه لاوله ورته وایه لاوله ته ماله ګارنټي راکړه لاول ته ماله شورټ یې راکړه چې ته په خپله غلط کار نه کوې ته ماله لاول راکړه په قرآن او په قسم به ته ماله حلف اخلې او که دا نو دیټس وای د هغې نه بعد به ته په دې پر خبرو یقین کوې او بیا داسې کار وکړه د خدای خاطر وکړه که ته دا کار کولی شي ټیک ته که نه شي کولی نو ته نشه داسې کس په ریسټ باندې مونږ کوي نو چې هغه دا کار کولی شي هغه ځان له د زړه دا خو څه مطلب نه دی نن چې د پلانکي سکول ویزټ وشو نن ته پلانکي سکول ویزټ وشو څه ویزټ وشو ښځه چې څه لکه ویزټ وشو یو شل منټه ما لاړل زه په کالج کې ما تېر کړل ته ما درې کالجونو ته ټارګټ کوم ته به دې باندې ما ودروه دې د زمان اړق ووي اړق که نه الله په فضل سره نو چې څه به راشه او ریزلټ به بیا وګورئ زه سره فی سبیل الله دا کار کوم فی سبیل الله زه دا کار کوم ډیوټي سره کوم فی سبیل الله په هغه حال ته ما ودروه ټیک شو او بیا به د تېر شوي کال نمبر یې چک کړې چې تېر شوي کال یې په 100 ټاپ کړی و په 550 او زه به هېڅ هم نه یم خو تاسو په نقل نه پرېږدم او د دې کال به پیپر یې بیا وګورئ چې دې کال کې څو نمبر یې راغلی او زه سره دا کار فی سبیل الله کوم ما سره به 5 کسان مزدور هم پیدا کړم ما سره به او تو بس بیا وګورئ اوپن چیلنج دی الله په امان